بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات دی. د پیغام ټي وي پښتو قدرمنو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه عادل خان. یو ځل تاسو ته بیا په پروګرام کې حاضر یو د منشیاتو نقصانات. د پیغام ټي وي پښتو قدرمنو کتونکو د دې نه مخکې موږ خپرونه کړې وه، هغې کې موږ د ډاکټرانو سره خپرونه کړې وه، هغه نوجوانانو سره هم خبره کړې وه کوم چې په دغه نشه کې ککړ خلک دي. ډېره د افسوس خبره ده زموږ په سیمه، زموږ په معاشره کې، زموږ په سوسایټي کې دغه نشې او دغه منشیات دومره سیوا شو چې زموږ ټول نوجوانان یې تباه کړو. دغه نشه زموږ سکولونو ته راورسېده، دغه نشه زموږ کالجونو ته راورسېده، دغه نشه زموږ یونیورسټیانو ته راورسېده او زما ټول نوی کل نوی نوجوان یې تباه کړو. د پیغام ټي وي پښتو قدرمنو کتونکو نن عوام دومره مجبور شو چې دغه لارو ته راوتېږي او موجود یو دا وخت د پېښور فرینډز کلب سره. عوامو نه به تپوسونه کوو چې دیو څه وایي او ولې دومره مجبور شو چې نن لارې ته راوتې دي. تاسو موږ سره اوسئ. بلکل قدرمنو کتونکو دا هغه زموږ د سیمې نوجوانان دي، هغه مشران دي او هغه کشران دي چې نن راوتې دي د منشیاتو خلاف. زموږ په معاشره کې، زموږ په سوسایټي کې دغه منشیات ډېر شوي دي. وجه څه ده؟ دې کې زموږ حکومتي اعلی چارواکي ولې ناکام دي؟ په دغه اړه کې انشاءالله دغه ملګرو نه پوښتنې کوو او موږ ته به جوابات راکوي. دا وخت موږ سره موجود دی سینیر صحافي الف خان شیرپور صاحب. څنګه سر تاسو ښه؟ بالکل خیر دی، ډېره زیاته مننه کوم او د ټولو مخکې چې کوم دی صدر اکبر خان ته خیرات تحسین پیش کوم چې په پېښور کې د اواز د ځان لپاره نه دی اوچت کړی، دا د ټول پېښوریانو د بچو لپاره د اواز پورته کړی دی. او څنګه چې تاسو ذکر وکړئ یقینا د دې خلکو د لاسونه ډېر اوږده وي، خو د دې ځای نه ورته دا وایو چې د اوږده لاسونه به انشاءالله ماتو. اوس پېښور خلک راویښ شوي دي د صدر اکبر خان په قیادت کې او زه ورله د خپل طرف نه د خپل پشکلاوتي قامي جرګې د طرف نه دا یقین او دا باور ورکوم چې دا خلک بزدل دي په غلطه طریقه باندې چې دا پیسې ګټي، دا دنده چلی نو دا دنده نه ده، دا زموږ د بچو پنده ده. او زه ټول پېښوریانو ته وایم چې راځئ د صدر اکبر خان لاسونه مضبوط کې، د سره څنګ په څنګ ودرېږې، د سره کلک ملګرتیا وکړې. خو موږ ولې د 400 نه راځو نو ولې راغلي وو چې اواز یې ډېر ښه اوچت کړی دی او همیشه د غلو خلاف چې کوم دی د دغه شانتې ناسورو خلاف اواز پورته کړی دی. او دا نه صرف زما ذمواري ده، نه صرف د اکبر خان، دا زموږ د ټول محکونو والا، زموږ د ټولو صحافیانو، زموږ د هر شهري چې کوم دی دا ذمواري ده. خو نن موږ دا پولیس والا ملګرتیا کوو چې هغه پولیس خلک، هغه پولیس چې کوم دی د دغه ناسورو په ضد باندې اواز پورته کوي او چې کوم پولیس د دې خلکو ملګري دي د هغې په ضد باندې به موږ اواز پورته کوو. خو دا خلکو ته چې کله پولیس ورته لاس واچوي نو بیا به پولیس باندې قسم قسم الزامونه لګوي. نو هغه پولیس والا ته وایي چې یارېږئ مه، موږ د سره څنګ په څنګ ولاړ یو. او هغه سیاسي خلکو ته م وایو چې داسې خلکو پشپناهي مه کوئ چې تاسو داسې خلکو باندې پریکسونه جوړوئ، فنډینګ ترې کوئ. نو سوچ وکړئ چې دلته کې زموږ د بچو خونه ړنګوي، زموږ دغه نن په یونیورسټو کې، په کالجونو کې، او اوس خو لا بله نشه روتې د سویلره. نو دا خو یو دومره عام نشې شوې په دې دغه کې په پېښور کې، زموږ په نورو ضلعو کې، زموږ په 400 کې. نو زه ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. الف خان صاحب ولې د دې روکدام نه کېږي؟ وجه څه ده زموږ په دې سیمه باندې؟ ما هم دغه خبره وکړه چې دې خلکو لاسونه ډېر اوږده دي. دوی مخکې چې کوم دی پیسې ولي د سیاسي خلکو دوی ته پشپناهي حاصله ده. په موجوده حکومت کې زه د موجوده حکومت ته وایم چې په دې کې دا دنده ډېره زیاته شوه. نو زه ستاسو چې څوک هم دې کې ملګرتیا کوي نو ملګرتیا او بل پولیس والا چې سړی ګیر کړي نو دا خلک یې شپارستونه کوي، بیا پکې سسپینډ یې کړي، بیا پې انکوایري کښېنوي، بیا معطل کړي. نو دغه ځای کې دا افسر چې کوم دی لکه ډي پي او دی نو هغه په ایس ایچ او باندې بیا سټینډ نه اخلي. نو دا به یک کېږو او دې کې به پولیس انتظامیه چې کومه ده ټول یو کېږي. بل دا ده ګوره دې کې اف آی اے ده د سره کار نه کوي، د دې چې کومې محکمې دي هغه د سره کار نه کوي، هغوی ته بره نه پیسې. بل دا خلک وایي دا چې کوم د آیس خرڅوي نو دوی وایي چې موږ دا دنده په بل ملک کې کوو. نو دلته کې د لاهور نه دا خلک ځي، دلته کې د پېښور نه دا خلک ځي، دلته د اسلام آباد نه دا خلک ځي. دا په دې ایرپورټ باندې څنګه ځي؟ لکه دا یو ډېر لوی سوال دی. نو دلته کې پیسې تقسیمېږي، خو بهر هم ځي نو بهر هم پښتانه دي، بهر هم مسلمانان دي. او دلته کې ډېرې زموږ خویندې کونډې شوې، ډېر بچي یتیمان شو. نن یونیورسټو ته ورسېدل، نن کالجونو ته ورسېدل، نن پکې مولیان مدرسو ته ورسېدل. نو دا د ناکامي ده، د حکومت ناکامي ده. موږ به دا ټول د حکومت ناکامي
چې دوی دغه پیسو تړخه کوي او نن زموږ نوی کول چې کوم دی په دې دنده کې خان صاحب کم هغه ډیلران دي هغه د دې کاروباریان دي هغوی ته به څه میسج ورکوئ دا ټایم کېدای شي دغه د پیغام ټي وي ته ناست یو دغه ګوري هغوی ته به څه پیغام ورکوئ زه دا وایم چې دا بزدله خلک دي دا خلک چې دا په کومه طریقه باندې دا دنده دوی ته به سکون نه وي دوی ته به خوشحالي نه وي دا د لږ وخت خوشحالي ده نن خو زه دا ووایم چې صدر اکبر خان ته لکو روپۍ ورکړې کېږي چې ته چپ شه ته په دې خاموشي اختیار کا خو ده سره د نورو بچو غم دی دې سلیکشن نه کوي چانه ووټ ضرورت نشته دی نو زه په پیغام ټي وي په دې شیشه باندې دا دغه ورکومه چې دې خلکو تعجیم ووایې د دې خلکو نه چولړ بایکاټ وکړې د دوی غم خاده مه کوئ د دوی چې کوم دی کوم مولا د دوی جنازه کوي نو دغه مولا هم په دې کې مولا وستوزول ما ته وایم چې راپاسې نن دا دنده ډېره زیاته شوه ځای په ځای چې کوم دی های سکون کې والا دي نن دا هسپتالونه ولې زیات شو نن دې هسپتالونو کې د اضافه ولې کېږي نو زه په دې باندې علماو چې کوم کردار دی نو هغوی ته زه یم چې علما پکې خپل کردار ادا کړي پولیس پکې خپل کردار ادا کړي او د حکومت بې حسي ګڼم حکومت د دې چې کوم دی نو ذمهوار دی ډیره مننه قدرمنو کتونکو نن په دې ګڼ شمېر باندې دغه خلک راوتي دي په دې کې مشهور صحافیان هم دي عوام پکې هم دي دغه غوښتنه کوي او دغه وینا کوي چې د دې منشیاتو روکدام به څنګه کېږي څنګه چې تاسو ولیدو نن منشیات دومره ډېر شوي دي چې هر ځای ته رسېدلي دي کالجونو ته رسېدلي دي سکولونو ته رسېدلي دي او دغه زموږ نوجوانان ترې نن متاثره دي نورې خبرې هم کوو موږ سره اوسئ بالکل قدرمنو کتونکو دا وخت موږ سره ایوب صافي صاحب هم موجود دي هم راوتي دي د منشیاتو خلاف سر څنګه تاسو خیر دی جی شکر دی وایي د منشیاتو خلاف بسم الله الرحمن الرحیم زه ایوب صافي د صافي قوم اتحاد ارګنایزیشن بنیادګر د منشیاتو خلاف خو موږ دا وایو چې نن موږ راوتي یو د عوام ټول راوتی دی د آیسو خلاف د منشیاتو خلاف دا مونږ د خپل وختي حکومت نه او د خپل سیول خلکو نه د ټول ملک د عوامو نه دا ریکویسټ ورته کوو چې راوځئ د الله په جات که باندې دا زهر چې کم شروع شوي دي کم آیس په شکل کې دومره حد ته خبره رسېدلې ده چې په خدای یقین وکړئ 4-5 کاله بعد به ښځې هم ټول آیس کوي په یونیورسټو کې واړه واړه بچي دي زموږ قسم دی که نن زما دا زړه کېږي چې زه د خپل بچی په یونیورسټۍ کې داخل کړم په هغې کې وړې وړې جینکۍ واړه واړه ماشومان هلکان آیس کوي نو مونږ د دې وختي حکومت نه دا درخواست ورته کوو او ډیمانډ ترې کوو چې به په هر قیمت چې کوم چې غټ ډیلران دي کم واړه واړه خو دوی ونیسي جیل ته یې واچوي غریبانان دي کم چې غټ ډیلران دي په منونو مالو سه ونیوي شي په دړو دړو ونیوي شي په درېیمه ورځ د هغه ضمانت شوي ولې زما ملک غر کېږي زما د مرګ بچي غر کېږي څه وجوهات دي ولې زما د حکومت په لاس کې ډنډه نشته یا زما د حکومت طاقت نشته یا زما حکومت یو آیس یا یو ګنده شی نشي منې کولی نو زمونږ د دې دپاره راوتي مونږ نن هم راوتي مونږ به بیا هم راوځو بیا به هم راوځو د دې نه بعد زمونږ په اسلام آباد کې انشاءالله د دې خلاف ریلي ده درنه ده او دغه شانتې په مردان کې چې کم ښار دی نو زما د ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ دی چې په هر ښار کې به که خیر مونږ هم دغه شان درنه کوو او دغه شانتې به راوځو دا روډونه او چې ونه شوه په خدای یقین وکړه او چې ونه شوه کم ډیلران دي هغې ته به څه وایي زه ډیلرانو ته دا وایم چې دا الله په جات که باندې دا پیسې ګټل چې دي که نه پیسې خو د نازي اقبال سره هم ډېرې دي چې په دې طریقه پیسې مه ګټئ دا نسل کشي مه کوئ دا نسل مه تباه کوئ او سم شئ او که سم نه شوئ نو زه حکومت ته دا درخواست کوم او د عوام ته دا درخواست کوم چې د کورونو نه ګیرې واچوئ مننه شکریه بالکل قدرمنو کتونکو دغه احتجاج سټرایک شروع دی کاکا موږ سره هم راغلی څنګه یې جي تاسو ښه شکر دی الحمدلله زویه تاسو ښه خیر دی الحمدلله څه به وایي نن د منشیاتو باره کې تاسو راوتي یې او کوم داسې احساس و چې تاسو نن د دې احتجاج ته راغئ بس دا خو موږ سره یو درد پیدا شوی دی نن چې دا یو زهر دی که نه او دا په زموږ په دې ملک کې پیلاو شوي دي او دا یو زهر دی بچې په دې مصیبت اخته دی نو موږ له پکار دي چې د دې په باره کې موږ ټول را متحد شو یو جهاد وکړو او دا شی موږ ختم کړو چې د دې کې د چا لاسي او په دې کې څوک ملوثي هغه خلکو لاسونه موږ د حکومت په ذریعه باندې ونیسو موږ خپله ګورنمنټ ته دا اپیل کوو چې دغه خلک ونیسئ او د دې خلکو لاسونه لنډ کړئ زموږ بچي زموږ ماشومان زموږ نوجوانان د دوی بالکل تباهي وشوله او ډېره مننه سر تاسو راته ده ووایئ چې څومره نقصان وکړو دې منشیاتو نن زموږ سکولونو ته راورسېدو کالجونو ته راورسېدو جي یاره روکیه چې زه درته دا ووایم
د دې منشیاتو باره کې چې کوم حالات نن سبا زموږ په دې ملک کې روان دي، یعنی دغه سکولونو ته هم ورسېده، کلو ته هم ورسېده، یعنی خلک یې تباه و برباد کو. په هر کلي کې چې ته وګورې نو په سلو کې به 20 کسان په ایسو یا په یو نشه باندې مبتلا وي. نو زموږ حکومت ته دغه خواست دی چې دغه د ایسو دغه د نشو چې کوم اډې دي دغه ختمې کړي او دغه اډې چې دي دغه ناسور دی. ډېره مننه، شکریه. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بېشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.